أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يستنجي من به مرض سلس البول ونحوه. د دې نه یو خاص مسله ذکر کړي. هغه دا چې یو سړی داسي چې پاغه باندې سلسل بول بیماری وي، واړه بولی جاری وي، چې استنجاو کې نو بیا هم واړه بولته نه راوځي او قطره راوځي، نو بیا وسه کوي. نو داس انسان د پاره حکم ذکر کوي. منو بتولیا هغه څوک چې مبتلا کړي شي سلسل بول بیماری سره ونحوه او دا رنګي، فإنه پس یقینا دغه انسان یستنجی استنجا وکي و يتوضا لكل صلاه او دس بکی هر یو مانزه لپاره مستقل او دس بکی. ثم لا يضره بیا ضرر نرسیدتا ماغس نزل منه چې ددنا راکوز شي، یعنی واړه بولته نراوزی. ما لم يدخل وقت الصلاه الاخرى سو بوري چې نه داخل شوی وقت د بل مانزه، چې کله بل مانزه ټیم داخل شو نو بیا بل مز د پاره و مستقل او دس کی او استنجا وکي. وهذا اصح قول العلماء، دا قول چې ډیر زیات صحیح دی په دوه قولونو د علماو کې. مطلب دا دی چې په دې کې دوه قول دي، خدا قول په دې کې زیات صحیح دی. او دا چا قول له به قال ابو حنیفه والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وغيرهم. دا د امام ابو حنیفه، د امام شافعی، د امام احمد، د امام اسحاق، د امام ابو ثور وغيرهم رحمهم الله، دا وی قول له. والمبتلى بسلس البول او هغه څوک چې مبتلا وي په سلسل بول سره بیماری سره، دل لپاره حکم د مستحاضین. مطلب دا دی چې د مستحاضه باندې قیاس شوی دی او مستحاضی باره کې نص راغلی دی. وقد قال صلی الله علیه وسلم فی شأنها، یقینا فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د مستحاضی باره کې انما ذلک عرق، یقینا دا یو رگ دی، وليست بالحيض، ودا حیض نه دی، دا وینه چې کوم راوځي. فاذا اقبلت الحيضه، پس هر کله چې را مخ کی حیض یعنی حیض شروع شي، فدعي الصلاه، پس مز پرېږده، مز مکوا. فاذا ذهب قدرها، پس هر کله چې لاړ شي اندازه داغي څومره رزي حیض وی اوم تر رزي لاړ شي شپږ رزي ورزي، فاغسلي عنك الدم، پس وین زده ځان نه وینا، وصلي او مسکوا. وعند البخاری، بخاری کی روایت تفصیلی راغله. قال فرمای راوی وقال ابي، او فرمایل زما پلار. بعضی وی چې دا روایت یا موقوف ته یا مرفوع. که مرفوع شي نو قال ابي، عائشه رضی الله عنها وی چې زما پلار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل. او که موقوف شي نو بیا مراد د دینه عروه دی، عروه رضی الله تعالی عنہ، چې عروه وی چې زما پلار زبیر وی. وقال ابي ثم توضئ بیا ودس کوا لكل صلاه هر يوم مزدپارا حتى ترتب يجيا چراش ذلك الوقت دغه وقت. قلت صاحب کتاب فرمای وانما كان هو، یقینا كان هذا هو حكم المعذور، یقینا دا حکم د معذور دی. مطلب دا چې دا انسان ته عذر دی. رفع للحرج، لپاره د پورته کولو د حرج چې تنگسیا پیرانی شي. وقد جاءت الشریعه، یقینا راتل کړي شریعت برفع الحرج عن الامه، او پورته کولو د حرج عن الامه، د امتنا. شریعت دا غواړي چې د امت نه حرج پورته شي. قال تعالی، الله تعالی فرمایي سورۃ البقره کې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اراده کوي الله تعالی پتا سمانه د اسانتیا، او اراده نه کوي الله تعالی پتا سمانه د تنگسیا. دا یو قول شو، هغه د پاره وجه او دلیل ذکر شو.
دویم قول ذکر کی او دغه قول والا علما ذکر کی او ذهب مالک و غیره او تلکړي د امام مالک رحمه الله او داغه علاوه نور علما الا دی خبره ته انه یقینا شاندار لا يلزم الاستنجاء پدبن استنجاء نه لازم ولل وضوء او ناو دس من ذلك د دینه الا اذا احدث مگر چې کله دی بیا ودس شي حدثن اخر بیا ودس بل سره مطلب دا دی چې د کدا او دسو کی نو پدی باندې دی مزونه کولای شي مستقل سو پوری چې بل بیا ودس سره نه بیا ودس شي مطلب دا دی چې امتیازي نه کړي مستقل یا غټو دسماتی مستقل نه کړي قلت دیوی زویما اما عدم الالزام بالوضوء لكل صلاة ما لم يحدث فلعله ان يكون له وجه عنده من يضعف زيادة وتوضؤ لكل صلاة قلت زویما اما عدم الالزام هر چی نلازم اول دی داوداس هر مانزه پارا ما لم يحدث صبور چې دی بیا د شوی نوی فلعله پس شاید دا ان يكون چشی له د لپاره وجه دلیل عند من يضعف ونذا چا باندې چاغه ضعیف غنی زیادت دغه الفاظ بعض علما دا وی چې دا الفاظ زیات دي دا ضعیف دي دا زیات وتوضؤ لكل صلاه دا توضؤ لكل صلاه بعض علما وی په دې روایت کې دا ضعیف دي فی الحديث المتقدم په دا حدیث مخکنی کی تیروتی کې علا پدیبانی ان الارجح سره د دینه چې راجح دا د الوضو او دس کول دی لكل صلاه هر مانزه د پاره به دس کې لکه رستو برایشي په باب د حیض کې اما عدم الالزام او هر چې نه لازم ولي بل استنجاء استنجاء د پاره فلا وجه له پس یقینا دل پاره به هیڅ وجه نشته زکا فانه قد خرج منه ما يوجب الاستنجاء پس یقینا دنه وتلیا چې لازمي استنجاء د پاره مطلب جادار چې سلسل بول پدې کې واړه بول د دې د اساس کې راوځي نو استنجاء خو دغه سره لازمي وکانه بوسع ان يفعله او دغه انسان په وس او طاقت کې دا چې او کې دا کار د پاره یعنی دا استنجاء کی مخکې د مانځنه بلا مشقت بغیر د مشقت فوجب علی په دبان استنجاء لازم ده پدې کې سحارج نشتی وانما يفعله او یقینا دل لپاره معاف کړی شي یا معنا زلا هغه چې نازل شراکو شي د ناراوزی اثناء صلاتی بمن زمانزه ده کې نو مین زمانزه کې چراوزی نو بیا پدې کې پدمانه شریعت ته سختی نه راولي ځکه رفع للمشقت د پاره د پورته کولو د مشقت په د باندې رانشي والله عالم الله تعالی ډیر خپويږي